أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية فكلوا منها حيث شئتم رغدا وادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة نغفر لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون. وإذا وياك هغا وقلنا چمنغا اوي ادخلوا تاسو داخل شي هذه القرية دغا كلتا فكلوا فسخري منها دا اغينا حيث شئتم كم زي چه خوخه وستاسو رغدن فراحا ودخلوا الباب او داخل شي په دروازه باندې سجدن په دې حال کې چې تاسو سجده کوونکي وقولوا او وای حطه دا لفظ د حطه وای مطلب د دې دا دی چې الله مونږ ته معافي وکړي نغفر لكم وبخنو کو تاسو ته خطاياكم تاسو د ګناهونو وسنزيد المحسنين او زرد چې مونږ به زیاده بدل ورکو نیکی کوونکو ته فبدل الذين ظلموا فسبدل کو هغه کسانو چې هغه ظلم کړو قولا وینا غیر الذي علاوه د اغنا قیل چې ویل شو لهم دوتا فانزلنا فسمغرا نازل کو على الذين فاغ خلق باندې ظلموا چې ظلم کړو رجزا عذاب من السماء د اسمان د طرفنا بما په سبب د اغه کانو چودو يفسقون چې دوبنا فرمانی کوله دا د بنی اسرائیل قوم تذکرہ په دې آیاتونو کې روانه ده په دې باندې الله پاک څومره نعمتونه کړې دي الله پاک دا نعمتونو ذکر کوي زه به تاسو مخې ته راغی او دیو د دې نعمتونو شکر بنا ادا کوو بلکې دیو به مزید چې کوم دې سکو مخالفت پې کو د خپل پیغمبر او یو قسم یعنی ګستاخیانه به کوم دې سکولې کولې دا غینه یو قصه ده چې کله دیو د بحر کلزم نه پورې وتل الله پاک فرعون سره د خپل لخر نه هلاک کو د میدان ته تلاړ نو د میدان ته کې دیو ته یو حکم شو دیو ته حکم دا شو چې تاسو فلسطین او په شام کې یو قوم دی چې هغه ته عمالقه قوم ویل کی هغه د عملیق ته منسوب دی عملیق دا غو نکو د دې د وجنه دغه قوم ته عمالقه وي دا په شام او فلسطین کې دی رو او دا د خپل اصلي ابایی وطن سولکا بنی اسرائیل سولکا ابایی وطن شام او فلسطین دیو ته حکم راغی نو دیو ته خپل پیغمبر موسی علیه السلام وی چې الله پاک حکم کړی دی چې تاسو د دې قوم سره jihad وکړئ لگا څه دی jihad وکړئ نو تاسو بس د غزې ته ورتل دی لگا تاسو لاړ شئ بس الله پاک بس تاسو مدد کوي او فتح تاسو نو تاسو په دغه ځای باندې قابض شئ څه دی لگا په دغه خپل وطن باندې بس کېږي قابض بشئ نو دیو ته د دې jihad حکم شو په دغه میدان تیغ کې او د دې jihad نه انکار کړی او د دې جهاد نه د انکار په نتیجه کې چې دیو ته کوم سزا ملو شوې ده نو هغه تفصیل سره شپږم سپاره راوړوي الته کې د دې تذکرہ ده شپږم سپاره د 20 نمبر آیات نه شروع ده البته تاسو ته دې اندازو لګي چې دیو خپل پیغمبر ته سو دیو د الله په دغه حکم پورې څنګه یعنی ګستاخی وکړه شپږم سپاره 20 نمبر آیات شپږم سپاره 20 ته 120 ته 20 شپږم سپاره ورو سره چې دا زیرو او کله د سبق نه پټول رکوع نمبر 7 قال موسى لقومه يعبدوا نعمة الله عليهم کم ځای دی ته 20 نمبر دی ها 101
جی دا دی دا یہ داس دی رکو نه وایي ځان دی رکو نه وایي دې ته الله پاک وایي قال موسی او تاسو یاد کړئ هغه وخت چې وویل موسی علیه السلام لقومي خپل قوم ته یا قوم زما قومه اذکروا تاسو یاد کړئ نعمت الله نعمت الله علیکم چې په تاسو باندې انعام کړی دی اذ جعل فیکم انبیاء څه وخت چې الله پاک جوړ کړل په تاسو کې پیغمبران دا انعام مخکې ذکر شوی دی لکه وجعلکم ملوکا او ګوره جوړ کړئ تاسو باچاهان یعنې ستاسو پلار نیکونه چې کوم دی څه دي باچاهان جوړ کړل لکه وآتاکم او درې کړل تاسو ته ما لم یؤت احدا من العالمین هغه څه چې په دې جهان والو کې هیڅ چاته نه ورکړي لکه تاسو ته چې الله کوم عزت کوم مرتبه او کوم دنیاوي او اخروي نعمتونه درکول د په جهان والو کې چاته نه ورکړي دا اوسه تذکره ده یا قوم ای زما قوم ادخلوا الارض المقدسه التي داخل شي هغه پاک ځمکې ته بیت المقدس ته مراد ده هغه فلسطین او شام كتب الله لكم چې الله ستاسو لپاره لیکلی دی الله ته وویل لکه ستاسو دی لکه ستاسو څه دی لکه ستاسو دی خو بس صرف ور داخل شئ یعنی تاسو فاتحان یې لکه ولا ترتدوا على ادبارکم او تاسو مو واپس کېږئ په خپلو شاګانو باندې فتنقلبوا خاسرین که تاسو د جهاد نه انکار وکړو د الله پاک د دې حکم نافرماني وکړه نو نقصان به تاسو دی نقصان به یې لکه تاسو ته به لکه قالو دی اوی یا موسی اے موسی دیو دا جواب ورکړي ښه خپل پیغمبر ته ان فیها یقینا پدې کې سګي پدې کې قومن په دغه فلسطین او پدې شام کې خو چې کوم دی یو قوم دی جبارین زورور سره لکه دغه خلق عمالقه چې کوم دا د املیق د الوان نو دا ډیر دنګ لوړ پلن او طاقتور او زړور او جنگجو خلق سولکه جنگجو خلق دیو په دې کې خو دې قوم دی چې اخو جبارین دي ډیر زورور طاقتور دنګ لوړ چې کوم دی سدي جنگیالي دي لکه و ان مونږ لن ندخلها هیچری به مونږ دې ځای ته داخل نشو حتی تر دې یخرجوا منها چې دیو دغه ځای نه وځي نو دیو که دغه ځای نه ووتل که نه نو بیا به ورته مونږ لاړ شو خیر دی لکه او د دې خبرو ته ګوره فإن یخرجوا پس که چېرته دیو وتل منها د دغه ځای نه نو فإنا داخلون پس مونږ به ورته داخل شو یا څومره د بزدلۍ خبره ده لکه څه ده څومره د بزدلۍ خبره ده لرې شي نو مونږ به ورته بیا څه کېږو لکه داخل به شو ورته لکه نو قال رجلان یو دوو تنو سړو ووي من الذین د هغه کسان نه یخافون چې هغوی یېرېدل انعم الله د الله نه یېرېدل چې انعام کړی الله علیهما په هغو دواړو باندې ادخلوا تاسو داخل شئ علیهم الباب په دوی باندې په دروازه دا دوه پکې د الله نه یېرېدونکي کسانو دیو ته هم نصیحت وکړو چې د خپل پیغمبر دا حکم ومنئ د الله حکم په دروازه داخل شئ مخکې چونکې د ښار دروازې به د ښار نه به چاپېره دیوالو او په هغې کې به ځای په ځای دروازې خلک به ورته څه کېدو لکه په دروازو داخلېدو لکه فاذا دخلتموه پس هر کله چې تاسو داخل شئ په دغه دروازه فانکم غالبون په تاسو به غالب یې الله ویلي که نه کتب الله لکم که نه بس تاسو فتح موږ لیکلې ده خو صرف په دې دروازه ورننوځئ صرف په دې دروازه ورننوځئ وعلى الله او په الله پاک باندې فتوکلوا پس بروسه اعتماد وکئ ان کنتم مؤمنین ګوره که چېرې تاسو د ایمان دعوه کوونکي ټیک شو په الله بروسه وکئ چې الله راته ویلي دي چې تاسو به غالب یئ او تاسو لپاره ما دا مقرر کړی دی دغه ځای او تاسو ور داخل شئ قالو دی وویې یا موسی اے موسی انا بېشکه مونږه لن ندخلها هېڅ چېرې به دې ځای ته داخل نه شو ابدا تل تر تل ما دامو فيها تر سو پورې چې دغه ممالقه جبار قوم په دغه ځای کې فذهب انت پس ته لاړ شه وربک او ستا رب دې لاړ شي فقاتلا او دواړه جنګ وکئ انا هاهنا قاعدون موږ دلته ناست څه دی لکه تاسو دواړه وجنګېږئ دا او ستا رب لکه دا د دې بني اسرائیل قوم د ګستاخیانو ته وګوره لکه د دې د بزدلۍ د اظهار ته وګوره لکه څومره د بزدلۍ مظاهره چې کوم دی څه کوي لکه دې کوي لکه او بیا د الله پاک د دې باوجود په دې باندې نعمتونو ته چې کوم دی څه دی لکه تماشا کوه لکه دواړه وجنګېږئ موږ به دلته ناست نو موسی علیه السلام غریب چې کوم دی څه دی لکه بس هغه بس دا الفاظ وویې مجبور شو قال وی ربي ای زما ربه انی بېشکه زه چې لا املکو زه اختیار نه لرم الا نفسي مگر د خپل ځان الله پاک په ځان مې لاس بر دی ستا حکم ته خو زه تیار یم د پیغمبر هم را
بهادر انسان چې کوم دی دا په زمانه کې نه موندل کېږي ها او بهادر انسان چې کوم دی او زړور او طاقتور انسان د پیغمبر نه بل چې کوم دی صحیح لکه نه او د الله پاک سره زړه د محبت نه ډکې لکه هر څه په الله پاک باندې قربانه یا ته رتره نه ځکه وای الله په ځان مې لاس بر دی او اخي او زما ورور هارون علیه السلام زما سره دی په هغه مې لاس بر دی او بل هغه په خپلم پیغمبر او په خپلم سو پیغمبر ففرق بیننا فیصله وکړه زموږ په منځ کې وبین القوم الفاسقین او د فاسق قوم په منځ کې خدای ته فیصله وکړه موږ له دې څه چل نه راځي موږ له دې څه کېږي لکه یې څه چل نه راځي قال الله پاک ته فرمایي فانها محرمه علیهم دا سزا ده وسه یقینا دغه ځمکه چې کومه ده دا حرام کړی شو علیهم په دوی باندې 40 سنه سلويخ کال سلويخ کال به دغه ځمکه فلسطین دې ځمکه ده د شام دې ځمکه د بیت المقدس دې ځمکه ته به داخل نشي دا د سزا شو د دې ګستاخی او په دې میدان ته کې چې دا نو په دې ځای کې چې دا بیابان دی بالکل نه پکې هیڅ شی پکې نشته دی په دې کې به دوی دیری او دغه ځای نه دوی ته د وتلو حکم هم نو دین او بار نه وځي دین او بار څه کېږي لکه نه به وځي سلويخ کاله په الله پاک دغه ځمکه حرام کړه یتیهون فی الارض دیو سرګردانه ګرځېدل په دغه میدان ته په دې ځمکه کې فلا تأس علی القوم الفاسقین الله پاک موسی علیه السلام ته تسلی ورکړي ایت افسوس مکو فقوم فاسق باندې ایسه تذکرہ ته وشو زې په ځای باندې ورزګونو کې ٹھیک تا نو دغه ځای کې دی یو ګستاخی چې کوم دی دا وکړه او د الله پاک د حکم د جهاد نه انکار وکړو د هغې په نتیجه کې چې کوم دی څه دی لکه دی په دغه میدان تیغ کې سلويخ کاله چې کوم دی څه کېدو لکه پاتې شو او دغه د بیت المقدس د ځمکه کې الله پاک څه کړه لکه حرام کړه دې دوران کې بیا وخت تیر شو مخکې آیات کې موږ تاسو ته تذکره کړې وه چې بیا هم الله په دې باندې دا انعام وکړو چې په دغه میدان تیغ کې د دې ضرورت پوره کول دل من او سلوا په دې باندې راځنول او د نور نه د ورځې په ورځ باندې سکول بچ کول الله وسره بیا هم دا انعام الته سکو لکه وای کو خو بس دا لستړې جنو چې د موسی علیه السلام او د هارون علیه السلام د دې سره سکه دوه لکه تیرېدلو بیا تقریبا علماء لیکلي دي چې د موسی علیه السلام نه په دې سلويخ کال کې دنه 3 کال مخکې هارون علیه السلام وفات شو او موسی علیه السلام چې کوم دین هغه الله ته سوال وکړو چې یا الله د دې قوم سره لکه ما یعنی مپاتې کوه داغه تمنا دا و چې الله پاک ما ته اجازه وکړي چې زه د میدان تیغ نه وځم او بیت المقدس طرف ته نږدې لاړ شم او بیا بس د دینه زه جدا شم لکه د دینه څه شم جدا شم الله دا دعا قبول کړه الله پاک ورته حکم وکړو څه حکم ورته وکړو چې بس ته وځه بس موسی علیه السلام دغه میدان تیغ نه ووتو یو سره ډیره کوي مفسرین لیکلي دا چې د بیت المقدس ته نږدې یو ځای کې راځي چې اقا ځای ته ورسېد اقا ځای وفات شو په اقا سره ډیره کوي باندې د موسی علیه السلام څه دی لکه دا قبر دی اوس لکه دا دلته رالو دلته پکې زمانه ووته نو دا کوم چې مشران جاهلان خلک وو دا ګستاخ خلک وو دی پکې څه شو مړه شو پکې نوې نسل پکې چې کوم دی څه دی لکه راورسېدو لکه او په دیو کې د موسی علیه السلام یو شاګرد یوشع بن نون علیه السلام چې هغه اول د خادمو او وروسته بیا سوره کاف کې راشي چې د خضر علیه السلام پسې چې موسی علیه السلام روان شو نو دغه یوشع بن نون علیه السلام دا هغه سره و د هغه تذکره بیا هلته وشي وروسته د دیو نه د موسی علیه السلام د وفات نه د هارون علیه السلام د وفات نه پت الله پاک هغه ته نبوت ورکړو یوشع بن نون علیه السلام بیا نبی شو بیا دا غب نبوت په دور کې الله پاک د حکم راولېږو چې وس څه دی هغه څلوېښت کاله څه دی لکه پوره شوي نو تاسو داسې کار وکړئ وسو چې د جهاد حکم ورته وشو نو دیو بیا ومنو خو منلې بیا وګوره چې په دې منلو کې دې څونه ګستاخي کړې ده لکه بیا اوس د دې هغه وروستني نسل هغه ګستاخۍ ته چې کوم دی څه دی وګوره دا قوم په باره کې علماو لیکلي دي مفسرینو چې دا بحیثیت من حیث القوم لکه ډیر ذهین دي سوي من حیث القوم ذهین دي یو دوه خبرې مفسر لیکلي دي چې دا هایدروجن بم چې کوم دی دا د اسرائیل ایجاد دی او کلاشنکوف چې کوم دی نو دا د اسرائیل ایجاد دی د مخلوق د تباہی په اسبابو کې چې کوم دی ایجاد کولو کې چې کوم دی ډیر څه دی لکه ډیر ایڈوانس دی لکه بل دا دی چې دا دیو ضدي قوم دی څه دی لکه ضدي قوم دی دیو ته داسې نه ده چې ګندې ته به یو خبره معلومه نه وي لکه نو دی به د دې د وجې نه چې کوم دی مخالفت کوي نه دې ته به ښه خبره معلومه وي خو دې به ضد کوي او انکار به کوي لکه
لکه دې باره کې سوره بقره کې الله پاک فرمایلی راوشي چې دوی دا پیغمبر داسې پیژني لکه څنګه چې سړی خپل بچی پیژني، خو د ضد د وجې نه انکار کوي. لکه څه دی؟ لکه د دې د وجې نه دا پښتو ژبې خلک چې څومره دی لکه نو دې ته چې کوم دی څه دی مونږ د خپلو شیوخو نه مولانا مشتاق صاحب شو لکه د هغو نه اورېدلي دي چې دا قوم ټول بن اسرائیل دي. څه دی؟ لکه دا بن اسرائیل لکه د هغو 11 قبیلې 12 قبیلې وې، 11 قبیلې هغو جمع کړي دي او په یوه قبیله پسې چې کوم دی هغو څه کوي ګرځي. وایي د هغو په دې پښتو ژبو خلکو باندې شک دی چې دا زمونږ هغه 12مه قبیله ده. څه دی؟ لکه نو موږ ته وایي په درس کې موږ ته وایي دا مسلم شریف په پړاوه هو او موږ ته وایي بس ځان تیار ساتئ هر کله چې وي دا بر اسرائیل به تاسو چتئ وي ځکه چې دا قوم چې کوم دی کوي دا د هغو 12مه ډله او یقینا چې تاسو اسې اندازه والی که نه په دې قوم کې د هغو په شان خوی نه دي. څه دي؟ لکه په دې قوم کې د هغو په شان خوی نه دي چې یو د هغې نه دا دی چې دې یو خبرې نه انکار وکړي که نه لکه ټیک شو که نه مخالفت وکړي نو ښه به ورته پته چې زه په ناحقه باندې یم، خدای د خپل مخالفت نه نقلاري. دا خوی په هغو کې نه دیو د خدای پیغمبر ښه پیژندو، داسې پیژندو چې الله وایي لکه خپل بچي چې سړی پیژني. لکه په کتاب کې ورته راغلي وو که نه ټول نشانات ورته ښوولی شوي وو، نوم به محمدي او نوم به احمدي، د هغه قد، د هغه رنګ، د هغه ویښته، د هغه ستر، د هغه هر شی ورته چې کوم دی حدیثو کې څه دی لکه موجود دی. او دیو د دې څه لکه دا خو اهل کتاب خلکو اهل علم خلکو لکه دی هغه لوستي دوی ته ټول ارڅ چې کوم دی څه لکه معلوم وته خو د هغې باوجود د ضد د وجې نه څه کوو لکه انکار یې کوو. لکه دا ضدیان دي. څه دي؟ لکه دا ضدیان دي. نو ګوره اوس دغه پیړۍ تېره شوه او وروستنۍ پیړۍ چې کوم دی ځوانان شو او یوشع بن نون علیه السلام پکې الله پاک پیغمبر کو په هغه وخت کې اوس الله حکم کوي دا د جهاد د حکم دا اوس چې ما کوم آیت ولې دا د دې زمانې دی بیا څه دی لکه د دغه وخت دی دې ته وایي تاسو داخل شئ او یاد کړئ هغه وخت قل ندخلو چې مونږ وایي تاسو داخل شئ هذه القرية د دې کلي ته فکلوا او پس خورئ من عددین حیث شئتم کم دی چې ستاسو خوښۍ لکه دا فلسطین او شام ډېر سبز او شاداب او ډېر د میوو ډېر د برکتونو ځای دی لکه څه دی لکه دا د انبیاو مسکن دی لکه څه دی د انبیاو مسکن دی لکه اوسېدو ځای دی لکه رغدا فراخا ودخلوا الباب سجدا او په دې دروازه باندې داخل شئ وقولوا حطة ندي لاړل ښه د یوشع بن نون په ما تحتی کې چې کوم دی نو دي لاړل ښه چې دي لاړلو نو دیو په دروازه باندې چې داخل شو نو یو ورته دا حکم و چې په دروازه باندې داخل شي نو سجدن یو ورته دا حکم و چې سجده وکړئ د الله شکر ادا کړئ څه دی لکه په حالت د سجدې کې داخل شئ او د الله شکر ادا کړئ ځکه فتح خو ستاسو ده که نه مخکې نه ورسره د الله واده ولګه دا هم ستاسو لپاره لیکلی دی خو مشرانو یې بلکل ګستاخي کړې وه انکار کړی و دوی بیا انکار ونه کړو لکه نو دوی ولاړل نو په حالت د سجدې کې داخل شي د الله شکر ادا کوئ یو دا او دویم دا چې وقولو حطوة او حطوة لفظ وایه حطوة معنا یعنی الله مونږ معاف کړي د الله نه معافي غواړئ څه کوئ لکه د الله نه معافي غواړئ نو ګوره یو قول دی یو فعل دی یو سجده وکړئ لکه په دې دروازه کې داخلېږئ لکه او دویم دا دی چې په ژبه باندې د حطوة لفظ وایه چې خدای مونږ معاف کړي لکه دا قول فعل ورته په دې طریقه ووایي لکه نغفر لكم الله من تاسو ته بخښنه وکړو خطایاکم ستاسو د خطایانو وسنزيد المحسنین او تاسو ته مونږ چې کوم دې څه کوو لکه مزید احسان کوونکي نیکو کوونکو ته به نور ډېر زیات انعامات په تاسو باندې څه کوو وبکړو لکه داسې چلو کو لکه فبدل الذین ظلموا پس بدل کو هغه کسانو چې ظلم یې کړو ظالمان دي الله وایي دا څه دي لکه ظالمان دي دې ظالمانو بدل کړه قولا هغه قول ټیک دی قول څه لکه د حطوتونو څه لکه غیر الذي علاوه د هغې نه قیله چې ویلی شو لهم دیو ته چې څه ویلی شو که نه چې د سجدې په حالت کې ننوځئ او قول حطوتون وایي چې موږ معاف کړي مفسرین لیکلي دي چې د سجدې په ځای باندې دیو څنګه چې دا ورکوټی په خپل سیرینو باندې په دې ځمکه باندې ځان راکاږي او داسې ګرځي نو دیو سجده ونه لګوله لکه سرونه یې نه ښکته کول لکه څه دي لکه سرونه یې نیغ کړو او دا پسې په تولانو د وړوکې جزې داسې داخل شو نو دا الله د دې قول چې کوم دی څه وکړه لکه د دې فعل نافرماني وکړه لکه او د قول چې حطوتون ورته ویلی او حطوتون مطلب دا چې الله ته مونږ معاف کړي نو د دې په ځای باندې هغو حنطوة لفظ وویل حنطوة او یو تفسیر کې راغلی حنطوة علی فی شعیرة لکه مونږ خو غنم پکار دي غنم څه دي لکه
پاغ وګو کې سدي لکه وګو کې موږ لغنم پکار دي اے دا لفظ چې کوم دې سدي لکه نه د پدې ګستاخی سره سکو بدل کو لکه دا هغه مشرانو هغه خوې پکې چې کوم دې سو لکه اے پروتو پکې لکه نو سجده هم ولکړه په تولانی باندې دند شو په دروازه او دویم دا چې حقوقونه ونه چې الله مونږ معاف کې خو نه مونږ لا غنم پکار دي هغه په خپل وګو کې دند چې کوم دې مونږ سدي اے پکار دي نو الله وت ظالمانو چې دیو زما دغه قول او فعل چې کوم دې سره بدل کو نو اے فانزلنا علی الذین ظلموا الله وي مونږ نازل کو په دغه ظالمانو باندې رجزن عذاب من السماء الى اسمان علماء د تفسیر لیکلي چې دا عذاب وباوه الله به وبای مرز راوستو او یا زره کسان د دیونه چې کوم دې شو لکه اے مردار شو کې لکه بما كانوا يفسقون الله پاک وي مخکې هم الله ویلو کنه چې اے وما ظلمونا دی ظلم نه کړي په مونږ باندې ولکن كانوا انفسهم يظلمون دي چې سکول د ځان سره ظلم کوو ځکه دا غي وخت په وخت الله پاک چې کوم نه په دیو باندې سدي لگا اے په عذابونو کې هم مبتلا کړي دي لگا تنبیه د پاره لگا بما كانوا يفسقون اے په سبب د هغه چې ودی يفسقون چې دی بنا فرمانی کوله سو حکم بوت الله پاک کو سو حکم بوت چې کوم دی د الله پیغمبر وکړو اے هغه سره به کوم دی سکو لگا اے ګستاخیانه به کولې او دا غینه به سکو انکار کو نو دې کې هغه واقع چې کوم دی اشاره ده دغه الله پاک په دې باندې دا احسان کوو چې دا ملک ولا ورکو او دې په عزت سره چې کوم دی د غلبه ورکولا فتح ولا ورکولا او د دې ملک مالکان کولې لیکن دې مشرانو دغه کارو کو او دین دغه کارو جو اخو لاړو په هغه باندې خو الته په میدان ته کې سلويخ کال چې کوم دی سدي لگا بس پاغه ځای کې مړ شو لگا او نوې نسل چې راغی دا چلو کو الله پاک او یا زر کسان په دې کې چې کوم دی سکل لگا ایم رکړل وَإِذْ قُلْنَا وَيَاتْ كَيْ آغَوْ چِ مُنْگَوْ وَيْدُخُلُوا تَاسْ داخل شِي عَدِي الْقَرْيَةَ دِي كَلِتَا فَكُلُوا پس تاسو خُرَي مِنْ عَدَدِينَا حَيْثُ شِئْتُمْ كَمْ دِي چِس تاسو خو خَيْرَ غَدًا فَرَاخَا وَدُخُلُوا الْبَابَ وَداخل شِي پَي دروازه باندې سُجَّدًا فَعَلَتْ سجده کې وَقُولُوا وَاي حِطْوَةٌ لفظ وای ان الله متمعفو کې نغفر لكم مبخنو کو تاسو خطاياكم تاسو خطايانو وسنزيد المحسنين او زرد چې موږ بزیاته بدل ورکو نیکی کوونکو ته فبدل الذين فسبدل کو اغه خلق ظلموا چې ظلم کړو قولا وینا لرا غیر الذي على ودا اغنا قيل چې ویل شو لهم دیوتا فانزلنا فسمغنا نازل کو على الذين فاكسان بن ظلموا ظلم کړو رجزن عذاب من السماء الى اسماننا بما كانوا يفسقون بسبب داغي چودو چې نافرمانی وای کولا يا ارحم الراحمين يا ارحم الراحمين يا ارحم الراحمين يا ذا الجلال والاكرام يا ذا الجلال والاكرام يا ذا الجلال والاكرام اللهم صل على محمد النبي الامي وعلى اله وسلم تسليما اللهم تبارك قرآن کی فوح نصیب کی اللهم تبارك قرآن میں عمل کو توفیق نصیب کی اللهم استقامت نصیب کی اللهم اخلاص نصیب کی الله قرآن سره د مونږ مینه زیاته کی الله د پزونو کې د قرآن مینه الله د مرګ پورې قائم او دایمي وساتي دا قرآن الله د قیامت پر زمونږ د پاره سپارښي جوړ کی الله دې قرآن په برکت زموږ دنیا هم خیسته کی الله زموږ آخرت هم خیسته کی سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين